السلام علیکم. زه یم انیس خان. یو واقع درته وایم. یو سړي مرګ وکړو نو د هغه خاندان والا په 100,00,000 روپۍ وکیل وکړو چې دی د 500 نه بچ کړي، خو هغه ناکامه شو. هغه 100,00,000 روپۍ وکیل واغستې، خو دومره کمزوري دلایل یې ورکړه چې هغه ته پانسي وشوه. نو یو جونیر وکیل ګیله وکړه چې دا کار دا چې 100,00,000 روپۍ باندې دې م واغستې او تا سړی نه پانسي شو درنه، دا کار خو به ما په 100,000 روپۍ هم کړی، نو دومره ګران وکیل ته څه ضرورت و؟ دا خبره مې دې پورې وکړه چې د IMF لون دپاره پاکستان د ډیمانډ وکړو چې اساسي خرڅې کا نو بیا به درله لون درکوو. نو چې اساسي خرڅوي او بیا ملک چلی، نو دا کار خو یو عام پوډري هم کوي. د پوډریانو څه کاري؟ دا کور سامان خرڅوي او ځان له پې نشالي. نو دوی هم دغه شی ورته وکړو چې اساسي PIA خرڅه کا، سټیل میل خرڅ کا، بیا به درله دا دریم کیس د 1 ارب او 10 کروڑ ډالر درکو. دوی دا شیزونه چې دي صرف او صرف خپل عیاشو دپاره علي. د دوی سره هیڅ پلانینګ نشته چې دا قرض والو نو ملک به څنګه چلو یا خپل ریونیو به څنګه جنریټ کوو. درېمه پکې یو مطالبه ورته دا وکړه او پاکستان حکومت ورله ګارنټي ورکړه چې موږ به د CPEC په مد کې چاینا ته هیڅ پیمنټ نه کوو. چین ته پته وه چې موږ دا انویسټمنټ وکړو، خو پاکستان په غلامۍ کې ډېر زیات ډوب دی د امریکې. نو هغوی ځان له د افغانستان او ایران سره یو نوی کوریډور باندې کار شروع کړی دی او پاکستان یې نظر اندازه کړو، ځکه چې پاکستان کې فیصلې خو موږ پخپله نشو کولی. ملک مو داسې تباهۍ ته رسولی دی چې د امریکې نه یو حکم راشي نو ټول ورته لاس په نامه ولاړي. نو دا وجه ده چې اوس به اساسي خرڅوي او ملک به چلی. نو د دوی د ایکسپیرینس شو، شپږ پیرې مسلم لیګ نون حکومت وکړو، 6 پیرې پیپلز پارټي حکومت وکړو، او بیا هم تا سره څه ویژن څه پروګرام نشته، ته به اساسي خرڅې او ملک به چلی. نو دا کار خو پوډریان هم کوي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.